الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد
القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الله رب العالمين أحكم الحاكمين دطول بادشاہ دطول زبردست ها رب العالمین سے تمام کائنات خالق و مالک دے. ها اللہ سے تمام کائنات متصرف و منتظم دے. ها رب العالمین سے داغی صفات کی اور صفت فعال لما یرید دے. رب العالمین سے سوخ کئی سرنگ چکئی چاسر چکئی کولشی دا اللہ رب العالمین سوک تپوس و مختلن شکولے او نا اللہ رب العالمین دا خپل عاقبت او دا انجام نویری ذکر اللہ رب العالمین فرمائی چی ولا یخاف عقباها. اللہ رب العالمین دا خپل عاقبت او دا انجام نویری خدا صفت پا کی موجود دے چی وهم یسألون دا مکلف مخلوقات چی ہر سمر دی خواہا انبیاء دیو کا امت دے خواہا باچہان دیو کا رعیہ دا مالدار دیو کا غریب دے ہر یو فرد با اللہ رب العالمین تپوس و مختنہ کئی. زمان محترمو دا رب العالمین دا تپوس و دا مختنہ دا پدی خبر بانے دلالت نہ کئی چی مونگ دنیا کی کم کار کم عمل کو اللہ رب العالمین تا دا غیبارے کی پتہ نشترے. نظمہ محترمو اللہ رب العالمین تا پتہ شتا خدا انسان دا قانون دے دا انسان دا طبیعت دے چی کل کم یو کارو کی کم جرمو کی سم دستی دا ہاں کار اور دا ہاں جرم نا انکار کئی منکر کی گئی. ذکر اللہ رب العالمین منسا کرامن کاتبین ہم مقرر کری دی چی سبا من تخبل اعمال نا منکر نشو. اللہ رب العالمین بدی ملائک ہوتاوئی چی دی انسان دا عمل نامہ مخدکی دوا یا زمون دی انسانانو کی زمون کی دا مسئلہ دا چی من کم کس من بانی گواہی ور کئی زمون مبارک اسے لکلی کری بھی من باغی بانی میں اعتراض کو چیرا دا انسان دا سڑے دا کس دا دروغ وائی دا بما بانی بہتان تڑی دا بما باندی اسی تحمت لگئی
الله رب العالمین د دې خبرې نفي وکړه او وی فرمایي چې یوم تشهد علیهم السنتهم وایدیهم وارجلهم بما كانوا يعملون. انسانانو ستاسو دا لاسونه، ستاسو دا خپې، ستاسو دا غوږونه، ستاسو دا سترګې، ستاسو هر یو اندام ستاسو مبارکې به ګواهي ورکوي چې دې انسان په دې وخت کې، په دې ټایم کې، په دې ځای کې، په دې سړي سره دا کارونه کړي او داسې کړي او داسې کړي او داسې کړي. دا جسم به دې اندام ته ووایي چې لم شهدتم علینا، تاسو ولې په موږ باندې ګواهي وکړله؟ هغه ورته وایي چې انطقنا الله الذي انطق كل شيء. ما ته څه پته وه، زه خو د دې نه نوم خبر، خو الله ګویا کړم، راته یې وویلې چې د دې انسان مبارکې دا ګواهي وکړه، ما دا ګواهي وکړله. د دې اعمالو نه زما محترمو کوم چې موږ په دې 50-60 کاله ژوند کې کوو، د دې نه منکر کېدل نشته دی، د دې نه خلاصې نشته دی. دا الله رب العالمین خواله به ورځو، الله رب العالمین مخې ته به ورځو، د دې قبرونو نه به موږ پاڅولی کېږو او الله رب العالمین به زموږ نه تپوس کوي. خو دا د مشرک بنده صفت الله رب العالمین بیان کړی دی چې سمدستي چې الله رب العالمین مخې ته ودرېږي نو منکر به شي چې والله ربنا ما كنا مشرکین، چې الله موږ په دنیا کې شرک نه دی کړی. الله رب العالمین ته مخې ته چې ودرېږي چې ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق، دا زما مخې ته ودرېدل حق دی او که نه دي؟ هغه ورته چې الله اوس خو ما په خپلو سترګو لیدل حق دی، خو ما ته ژوند راکړه چې زه دنیا ته لاړ شم او کوم کارونه او کوم عمل ما په دنیا کې کړی دی چې هغه پرېږدم او اوس مې په خپلو سترګو هر څه ولیدل. الله به ورته وایي چې کله انها کلمة هو قائلها، هیڅکله اوس دنیا ته واپسې نشته دی. زما د طرف نه تا ته پیغمبر راغلی و، زما د طرف نه تا ته تبلیغ و بیانونکی راغلی و، زما د طرف نه تا ته داعي راغلی و. د هر خبره باندې، هر نقطه خبره باندې ته پوه کړی چې انسانه دا کار داسې دی، دا کار داسې دی، دا عمل داسې دی، دا عمل داسې دی. تا ولې په هغې باندې عمل نه کولو؟ دا الله رب العالمین لکونه او کروڑونه رحمتونه په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې هغه موږ ته د الله رب العالمین ذات او صفات، د رب العالمین اسماء او احکام، د الله رب العالمین د وحدانیت طریقې راته وښودلې او هغه لارې او هغه طریقې هم راته وښودلې چې د هغې باندې عمل کولو سره موږ د رب العالمین رضا او جنت حاصلولی شو. او هغه لارې او هغه طریقې هم راته وښودلې چې د هغې نه په اجتناب سره، ځان ساتلو سره موږ د رب العالمین د قهر او د غضب نه بچ کېږو. زما محترمو، الله رب العالمین چې موږ دې دنیا کې پیدا کړي یو، نو زموږ د پیدایش مقصد هغه مهمل او بیکاره نه و، بلکې الله رب العالمین د دې د بیانولو دپاره د آدم علیه السلام نه نیولې تر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې انبیا یې راولېږل او هغه چې کوم مقصد و زموږ د پیدایش هغه یې موږ ته بیان کړو، هغه یې موږ ته واضح کړو تر دې پورې چې د دنیا کې د ژوند تېرولو احکامات، قوانین هغه هم راته وښودل او دا یې راته وویلې چې انسانانو تاسو چې د دنیا کې پیدا کړی شوي یې نو تاسو ټول د آدم علیه السلام اولاد یې، ستاسو په منځ کې هیڅ قسم ته فرق نشته دی. ځکه موږ که د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حجة الوداع هغه خطبه خپل مخې ته کېدو نو په هغې کې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم په آخرني ژوند کې دغه خبره بیانه کړې ده چې انسانانو ستاسو منځ کې هیڅ فرق نشته، نه د تور په سپین باندې شته، نه د سپین په تور باندې شته، نه د خړ په غنم رنګ شته او نه د غنم رنګ په خړ رنګ باندې شته، الا بالتقوى، مگر فضیلت په څه باندې ده؟ تقوا باندې ده. او الله رب العالمین مو فرمایل چې یا ایها الناس، اے خلکو، دا یې ونه ویلې چې یا ایها الذین آمنو، دا خطاب صرف خلکو ته راجع نه کو بلکې چا ته راجع کو؟ خلکو ته. په هغه خلک کې مسلمان هم راځي، په هغه خلک کې کافر هم راځي، په هغه خلکو کې تور هم راځي، سپین هم راځي، غنم رنګ هم راځي، سور رنګ هم راځي، هر قسم سړی په هغې کې راځي. څه یې ویلې؟ انا خلقناکم من ذکر و انثى، ما تاسو د سړي او د ښځې نه پیدا کړي. ودونه زموږ وشي، بچی پیدا شي، ښځه او سړی په خپل منځ کې میلاو شي، نو د هغې نه
الله رب العالمین اولاد او الله رب العالمین چې دینو دا انسانان زیاتې وجعلناکم شعوبا وقبائل ما پتاسو کې چې کوم دینو ډلې ډلې په جوړ کړلې قبایل مې در پکې جوړ کړلو څه دپاره لتعارفوا دې دپاره چې تاسو خپل ځان وپېژنئ چې یاره زه چې یم زه دې قبیلې والا یم زه چې یم دې قبیلې والا یم زه چې یم نو دې قبیلې والا یم زه د دې شعبې سره تعلق ساتم زه د دې شعبې سره تعلق ساتم دا صرف دې د وجې نه الله رب العالمین مختلف کړو چې خپل ځان وپېژنو موږ څه شی کوو موږ زما محترمو د دې خبرې الټ کوو په خپل منځ کې فخر پیدا کړی دی په خپل منځ کې لویي کوو چې یاره زه دې قام سره تعلق ساتم زه دې قبیلې سره تعلق ساتم زه د دې سړی یم زه د دې سړی یم او رسول الله صلی الله علیه وسلم 1400 کاله مخکې موږ ته دا خبره وکړله چې مسلمانانو صحابو چې څلور کارونه داسې دي چې زما په امت کې موجود دي په هغې کې اولنۍ خبره دا یې وکړله چې دغه انسان په خپل قبیله په خپل قام باندې به فخر کوي تکبر به کوي او بل ورته به کمزوری او سپک ګوري دغه د جاهلیت کارونه نن سبا موږ کې موجود دي زما محترمو پکار دا دی چې موږ د دې خبر نه ځان وباسو چې دا دې قبیلې والا دی او د دې قام والا دی دا د دې اوسېدونکی دی او دا د هغه ځای اوسېدونکی دی نه بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا ټول مسلمانان دا یو قسم ته د جسم په شان تعلق ساتي چې د انسان سترګه خوږېږي نو مازغی په ځای نه زړی په ځای نه چې دا ګوته کټ شي ټول وجود یې چې کوم دی نو ګډوډ چې دا ګوته مې کټ شوې ده خپې خوږېږي لاس یې خوږېږي ټول وجود یې پریشان دی په ټول وجود باندې تمه راغلي دا نه چې صرف لاس دی او لاس خوږېږي او لاس ومږمه صحیح نه د دې لاس د خوږ سره د دې انسان ټول بدن چې دی نو هغه په عذاب او غم کې مبتلا وي دا د څه ډول د دې مثال ولې الله رب رسول صلی الله علیه وسلم ورکو د دې د وجې نه چې دې خبرې طرف ته موږ توجه راکړي چې ګورئ مسلمانانو چې الله رب العالمین فرمایي چې وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا خو بیا اخره کې دا خبره وکړه چې تاسو په خبره باندې نه پوهېږئ تاسو ته چې هر څومره بیان وکړو خو بیا هم موږ کې شیطان خپل کار کوي خپله وسوسه خپل فریب په موږ باندې اچوي ځکه هغه د الله سره وعده کړې وه ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين الله مالا مهلت راکې تر قیامته پورې دا ستا بندګان دا به زه ګمراه کوم ښي طرف نه به لازم وله چې دا مخ د ګس طرف ته واړئ نو د ګس طرف نه به وله راشم دا مخ چې سیده کړي د مخې نه به وله راشم دا مخ چې شاته واړئ نو شا طرف نه به وله راشم دا چې بره تا ته ګوري د بره طرف نه به وله راځم ولا تجد اکثرهم شاکرین ته به دې کې هېڅ قسم د سړی شکر ګزار مونده نه کړي اوس چې مونږ ته څوک څه خبره کوي چې یاره دا کار داسې نه دی داسې دی مونږ هغې پسې ملنډې کوو چې ما دلته څوک وکړو 50-60 کاله زه په دې کار باندې را روان یم زه چا نه یم منې کړی نن دا پرونی ملا دی 2 ټکي څه زده کړل چې دا اوس ما ته د 50-60 کالو خبره د ما منع کوي الله رب العالمین بیا آخره کې وفرمایي چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم ستاسو کې عزتمن سړی هغه دی په دې فخر کولو باندې په دې اوچتوالي باندې په دې لوی کولو باندې عزت نشته دی اکرام نشته دی لوی اکرام او عزت په څه باندې زما محترم د الله رب العالمین په نسبت باندې دنیا خو نن موږ په دې جماعت کې موجود یو اوس موږ ته دا پته نشته دی چې موږ د دې جماعت نه روغ وځو که نه وځو ځکه محترمو تاسو به ډېر کسان داسې لیدلي چې ټیک ټاک به یې کور ته به روان وي ایسته به یې په زړه باندې به درد شي او چې ګورې سکندونو کې ساتې وتې د هغه انسان په زړه باندې څونه ارمانونه یې څونه دغه به تاسو وګورئ د صحابه کرامو هغه تاریخ خپل مخې ته کېده وایي
بلال ابن رباح رضی الله عنه چې کله د امیہ ابن خلف غلامو دی امیہ په هغه باندې څونه زیاتې څونه تکلیفونه به ورکول تر دې پورې چې په مړی کې به د پړی واچول او ماشومانو به ورکړو چې دا لیونی د محمد صلی الله علیه وسلم دین او دعوت قبول کړی او دا راکاږي د مکې په دې کوڅو کې او تاسو ته پته ده د مکې ګرمي هغه چا ته پته ده چې هغه حج او عمرې ته تللی د هغې د مکې ګرمي معلومات هلته کېږي زما محترمو زه راځم دې خبرې ته چې وګورئ هغه د حبشو نه راغلی او تک تور سړی و خو چې کله ایمان یې راوړو اسلام یې راوړو د الله رب العالمین وحدانیت توحید قبول کو ابو بکر رضی الله عنه یو ورځ روان او وینېدل چې دا امیه لګیا دی په هغې باندې عذاب ورکوي هغه له تکلیف ورکوي هغې له سزا ورکوي چې تا ولې ایمان قبول کړی دی په کار خو دا وه چې ابوبکر رضی الله عنه ویلی چې مړه لرې کړه زه خو قریشي یم او دا حبشي دی دا به خپل کار کوي زه به خپل کار کوم لرې کړه دې باندې نه هغه څه ویلي انا جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ایمان یې راوړی سمدستي لاړه امیه ته وایي چې دا کار ته چې کړې دا غلط دی مه کوه هغه ورته ویلې چې دومره تکړه خو ازاد یې که که نه وایې خله رانه که نه هغه ویل ټیک ده ما سره یو کافر غلام دی همدغه شان تور دغه ته واله دا ماله راکړه هغه یې چې واغېستو ترې نه سمدستي آزاد کړو وګوره صحابو په خپل منځ کې دغه فخر کولو عمر رضی الله عنه فرمایي چې دا بلال رضی الله عنه وګوره زما محترمو دا یې ونه ویلې چې دا د حبشو نه دی دا تور دی دا لرې که دا سپک دی د دې جسم معلوم نه دی علما د دې د نیکه نوم هم نه دی معلوم په تاریخ اوراق تاسو ټول ولټوئ د دې د نیکه نوم معلوم نه دی بس صرف دومره معلومات دی چې بلال ابن رباح رضی الله عنه د نیکه نوم معلوم نه دی خو چې کله ایمان راوړو ان اکرمکم عند الله اتقاکم ایمان او تقوا دا د عزت او د مرتبې شی دی عمر رضی الله عنه فرمایي چې دا بلال رضی الله عنه زموږ سید دی او دا ابوبکر رضی الله عنه دا هم زموږ سید دی یو سید را لګېږي او بل سید چې دی نو هغه له ازادۍ او بیا زما محترمو تاسو وګورئ د الله رب العالمین په نیز باندې هم فخر نشته دی د الله رب العالمین په نیز باندې هم دا ټول انسانان برابر دي همدغه بلال رضی الله عنه الله رب العالمین څه ته ګوري ستا اعمالو ته ګوري ولکن ینظر الى قلوبکم واعمالکم ستا زړه ته ګوري ستا چې دی نو اعمالو ته ګوري ستا ښایست ته نه ګوري ستا شکل تور دی سپین دی خړ دی غنمرنګ یې څرنګه یې ښایسته یې که په بد شکله یې دې شیانو ته الله نه ګوري همدغه بلال رضی الله عنه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج باندې اسمان ته لاړو چې د جنت سیر کوي نو د حقوق شعر یې اوري تپوس کوي چې جبریل دا څوک دی هغه دا بلال رضی الله عنه که چېرته په دا فخر موجود وي که چېرته زمونږ په شانتې لویوالی موجود وي نو الله رب العالمین به دومره مرتبه دې نه ورکړی خو دکې څه شی و هغه اعمال موجود و د دې زړه چې دی نو الله رب العالمین ته راجع و همدغه شان تاسو وګورئ زما محترمو مالداران وګورئ مصعب ابن عمیر رضی الله عنه ښه مالداره سړی و پلار یې مالداره و مور یې مالداره وه خو چې کله ایمان راوړو ان اکرمکم عند الله اتقاکم مور ورته وویل چې بچې ایمان دې راوړه وایي وایي ځه راکړه زما هر څه هر څه یې پې بند کړل رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله دا لیدلو په سترګو کې به یې اوښکې رالې او دا خبره به یې وکړله چې دا مصعب ابن عمیر هغه سړی دی هغه انسان دی چې کله ایمان یې نه و راوړی نو ښایسته عطرونه به یې لګول قیمتي کپړه به یې اچوله او اوس چې ایمان یې راوړو نو دا سرمنې داسې پوستکې بدلوي لکه دا مار چې څنګه پوستکې بدلوي او چې کله د احد په میډګر کې چې دی نو هغه شهید کېږي حمزه رضی الله عنه ورسره پروت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په شهداو باندې ګرځي چې ویې کتل زما تره پروت دی هغه مو ولید ډېر خفه شو ډېر دردمن شو
تر 2 کالو پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل دې تر پسې جړا کړې ده. صفیه رضی الله عنها 2 څادرې راوړلې چې دواړه پټې یو پوره پټ شو غټ څادر یو ورکوټ یو نو چې سر را پټېږي خپې ښکاري چې خپې پټې نو سر ښکاري. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې په دې دواړو منځ کې پچه واچوه. دا وګوره دلته هم رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ونه کړل چې دا زما تره دی او دا چې دی نو یو کمزوری صحابي دی زه فخر چاله ورکم خپل تره له ورکم خپلوانو له ورکم نه. دلته رسول الله دا ښکار ونه کړو بلکې پچه یې واچوله چې دا غټ څادر چا ته ورسېدو هغې ته یې واچوه دا بلې دې بل له ورکړل او بیا یې دا وفرمایل چې دې خپل سر وله پټ کړي او دې خپل چې کوم دی زغرې واچول. دا وګورئ زما محترمو دا لویوالی په څه کې دی؟ صرف په تقوا کې دی. مونږ ته دا پکار دی دا درس مونږ ته راکولی کېږي چې مونږ څه وکړو دا فخر او دا لویوالی دا پرېږدو دا خبره د ذهن نه وباسو چې دا سړی ما سره داسې کوي او دا سړی ما سره داسې کوي. نه په دې صحابو باندې څومره تکلیفونه راغلي. ما تاسو ته د بلال رضی الله عنه مثال درکړو، مصعب ابن عمیر رضی الله عنه مثال درکړو، صهیب بن رومي رضی الله عنه مثال چې کله هجرت کولو مکې مشرکین ورته مخې ته ودرېدل چې دې ته وګوره ته خو د روم نه راغلی هر څه یې په مکه کې وګټل او اوس چې کوم دی نه ته ځې او دا مال هم ته مونږ ځان سره وړې مونږ چې دی نو قریشي یو ته چې کوم دی رومي کمزوری سړی لرې شه هغه ورته په څه باندې مړ پرېږدي وایي چې کوم مال دی اخیستی دی کوم مال دی ګټلی دا ټول مونږ ته پرېږده هغه دا مې درته پر پرېښې او ما پرېږده چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله هجرت ده. الله رب العالمین قرآن کې آیاتونه د هغې باره کې راولېږل چې ومن الناس من یشري نفسه ابتغاء مرضات الله خپل ځان اخلي د الله رب العالمین د رضا دپاره. ولې ان اکرمکم عند الله اتقاکم په دې فخر باندې په دې لویوالي باندې په دې خبره باندې نشته دی چې زه دې قبیلې سره یم او زه دې تعلق د ملک سره تعلق ساتم او زه دا کوم او زه هغه کوم زه ستا زینه چې راغلی یم داسې عزت به مې کوې دا به مې کوې. نه الله فرمایي چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم د الله رب العالمین په نیز باندې هغه لویوالی په څه کې دی؟ تقوا کې دی. ته ځان د الله لپاره متقي کړه خپل اعمال د الله رب العالمین د رضا لپاره وکړه ته ګوره چې الله تعالی څومره منصب اوچت والی درکوي. ته وګوره چې الله رب العالمین تا د هر قسم مصیبتونو تکلیفونو غمونو نه بچ کوي که نه بچ کوي. ته وګوره چې الله رب العالمین تا سره کوم معاملات کوي ځکه د الله رب العالمین دا وعده د الله رب العالمین دا خبره دا بیکاره او عبث نه ده دا بېځایه نه ده. ځکه قرآن کریم چې الله را لېږلی دا زموږ د هدایت دپاره ان هذا القرآن یهدي للتي هي اقوم. قرآن کریم دا هدایت دی د هغه قومونو دپاره چې مضبوط دي. اوس که ځان موږ خپله کمزوری کوو او په دې قرآن باندې عمل نه کوو دې پیغمبر باندې د دې په احکاماتو باندې د دې اسوه نه ګرځو د دې سیرت خپل ځان دپاره نو موږ دپاره بیا کامیابي نشته دی. ذلت زموږ مقدر ګرځېږي. ځکه زما محترمو مونږ کې نن سبا دغه مصیبت راغلی چې کله مونږ ته څوک څه خبره وکړي مونږ هغه خبره رستو کوو مړه دا 50 کال نه زه لګیا یم دا عمل کوم او دا ما ته دا خبرې کوي. لکه تاسو ته ما چې دی نو دا په انصابو باندې فخر کول د دې قباحت ما تاسو ته ذکر کو د صحابه کرامو نه مثالونه ما تاسو ته ذکر کړل. خو نن سبا مونږ کې دا مرض موجود دی چې مونږ هم دغه خبره کوو چې نه مړه داسې لګیا دی دا پکې چېرته کېدی شي زه د دې قام قبیلې والا یم او ما کې دومره صلاحیت دی او ما کې دا دی او ما کې دا دی زه چېرته دا پرېخوستی شم ولې دا پرېږدم ولې داسې وکړم. حالانکې الله رب العالمین د دې خبرې نه موږ منع کړي او دا یې راته ویلي چې انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. که په دې خبره باندې ستاسو منځ کې څه اختلاف راغلی دی هغه اختلاف ختم کړئ صلح په دې ملګرو کې راولئ. ولې انما المؤمنون اخوة ټول مسلمانان په خپل منځ کې وروڼه دي. د وروروالي خیال وساتئ
لکه قارون ته هم چا ویلي قارونه دومره تکبر لوی مه کوه دا الله رب العالمین چې تا له کوم مال درکړی دی کوم عزت یې درکړی دی دا د الله د طرف نه دی هغه ورته چې انما اوتیته علی علم عندي دا پکې دا چا راوستي چې الله راکړی دا الله فضل دی نه دا خو ما په خپل په وجه باندې دا ګټلې ده ما کې دومره صلاحیت موجود و زما دومره کوشش او محنت و په هغې باندې ما دا ګټلې دا چېرته کېدی شي مونږ هم نن سبا څه وایو دغه خبره کوو چې نه ما خو داسې کړی دی او ما خو هغسې کړی دی او زما قبیله دا ده او زما قام دا دی او زما حیثیت دا دی ما دومره علم کړی دی ما دومره چې دی نو مرتبه حاصله کړې ده زه چېرته دا پرې خوستی شم زه چېرته دا کولی شم حالانکې الله رب العالمین موږ د دې نه منع کړي یو رسول الله صلی الله علیه وسلم په حجة الوداع په موقع باندې همدغه خبره موږ ته کړې ده چې ګوره فضیلت په څه باندې په تقوا باندې دی په دې باندې نشته دی چې موږ په خپل ځان کې فخر او لویي پیدا کړو او الله رب العالمین هم قیامت په ورځ باندې به دې خبرې ته نه ګوري بلکې چې سوال او جواب کوي د فقیر نه به هم کوي د مالدار نه به هم کوي باچا نه به هم کوي د رعیې نه به هم کوي پیغمبرانو نه به هم کوي پیغمبر ته به وایي تا نه ما نبوت درکړی دا نبوت دې څومره رسولی ولې الله ته پته ده خو بیا هم انصاف د قایمولو دپاره دغه خبره کوي یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم پیغمبران به الله رب العالمین د قیامت په ورځ عجبه کې څومره رسول هم کړي دي دا تپوس به دین الله کوي ما او تا نه به الله دا کوي ځکه امام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې د قبر کې دا درې سواله چې کېږي او بیا د قبر د پاسېدو نه وروسته چې الله رب العالمین رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې رب العالمین به د انسان نه دا څلور تپوسونه کوي لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن اربع د دې وو تپوسونه علاوه الله رب العالمین به دا دوه تپوسونه د هر انسان نه کوي ماذا كنتم تعبدون دنیا کې د چا عبادت کولو د چا بندګي دي کوله ما چې کوم پیغمبر دی ګلو دا هغې خبرې باندې عمل کړی او که نه کړی دویم ماذا اجبتم المرسلین ما چې تا ته کوم استازی رالیږلی د هغې د څونه خبره منلې پیغمبر ته مو الله تپوس کوي یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم پیغمبران پر عجبه کې څومره دین هم رسولی دی څومره زما ذمواري چې ما تا په اوږو اچولې څومره یې خلکو ته رسولې وه دا ټول تپوسونه به زموږ نه کېږي زما محترمو خو د دې ټولو جواب به موږ په څه باندې ورکوو بالتقوا په تقوا باندې به ورکوو الله رب العالمین دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي الله رب العالمین زموږ د زړونو دا لویوالی دا فخر دا لرې کړي او الله رب العالمین زموږ په زړونو کې ورولي اخوت محبت دا پکې واچي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار زمان محترم دار الولي دا الله رب العالمين د طرفنا یو نعمت دی زموږ دپاره زما محترم لکه الله رب العالمین فرمایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. دا الله رب العالمین په دې رسۍ باندې مونږ خخ کوي ځکه تاسو دا خبره یاد نه ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د راتګ نه مخکې تاسو دشمنان وئ د یو بل په وړه وړه خبره باندې به تاسو جنګونه کول ځکه الله بل ځای کې فرمایي چې لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. آخر کې فرمایي چې وإن كنتم من قبله لمن الضالين مخکې د دې نه تاسو ګمراه وئ. په نعمت الله رب العالمین په وجه باندې تاسو شي شو ورونه اوس دا ولې موږ خپل دارون ولي دا په فخر باندې او په لویوالي باندې خرابو زما محترم. بل ځکه الله رب العالمین فرمایي چې وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. اے پیغمبره دغه ورولي دغه مینه او محبت دغه رشتہ داری دا خپل ولی دا زمانه طرف نه ما د دې انسانانو په زړونو کې اچولې ده که چېرته ته دا دنیا کې چې څومره شیونه دي دا ټول ته خرج کړه ته د دې مسلمانانو په منځ کې ورولي او قوت او محبت نشي پیدا کولی. موږ وړه وړه خبره باندې چې دی نو خپل منځ کې دشمني کوو دا ورولي ختموو دا قبیلیت مخې ته ځان سره راولو چې زه د دې قبیلې والا سړی یم زه د دې ما کې دا فخر دی ما کې دا لویوالی دی زمونږ مشرانو دومره جهاد کړی دی زمونږ مشرانو دا کړی دی او هغه کړی دی چې هر څه کړي دي زما محترم دا هو کړی دي. تلک امة قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. خپل ځان وګوره خپل ځان په خپل تره کې وتله چې زه څونه یم هغو پسې مه ځه. الله رب العالمین دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین زموږ په زړونو کې اخوت او محبت پیدا کړي. لکه تاسو وګورئ د غزوه حنین په موقع باندې چې کله غزوه وشوله رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رب العالمین ډېر غنیمتونه ورکړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم قریش له کفار له هر چا له مسلمانانو له ټول له ورکړل. انصار را پاسه چې دا الله رسول مونږ لا زمونږ حصہ ځکه زړونو کې څه موجودو هغه فخر موجودو چې یاره دا مهاجر دی دا قریشي دی او زه انصاري ما زه د دې باشنده پاتې کېدونکی یم دیو له ورکوي او ما له نه راکوي. ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو دا خبره خوښ نه کړئ چې تاسو د الله رب العالمین او د الله رسول تاسو سره ځي په دې مال باندې څه کوئ په دې پیسو باندې په دې غنیمت باندې څه کوئ په دې خبره باندې فخر نه کوئ تاسو د الله او د الله رسول دی. موږ هم په دې خبره باندې فخر پکار دی چې الله رب العالمین موږ ته عقیده د توحید را نصیب کړې ده مسلک اهل حدیث الله رب العالمین موږ ته را نصیب کړی دی په دې باندې فخر پکار دی زما محترم. نو الله به موږ چې دی نو کامیاب یو الله به موږ چې دی نو سرخلو یو الله به موږ د الله رب العالمین مخې ته چې ورځو نو د خپل د سوالونو د هغې د سوالونو جوابونه به صحیح ورکوو. الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین موږ نه دا فخر دا لویوالی ختم کړي او زموږ په منځ کې اخوت محبت او ورورولي پیدا کړي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سفنا برابر